د کوز درته تللی دنځي په بازارونو کې د مضرسیات څیزونو چیپس پاپړو آیسکریمو شربتونو خرڅ بندیز دپاره آګاهي مهم آغاز شوی دی. په دې سلسله کې ولس ته خبرداري ورکولو دپاره د دنځي نه منتخب MP همایون خان انجمن تاجران صدر هغه کابینې غړو او تاثیر دنځي چیرمن پیروشاه خان سره چکدره بازار کې د وینا په وخت ویلي دي. زمونږ نن د دې راغونډېدو مقصد دا دی چې زمونږ په دې علاقه کې په دې ملک کې په دې صوبه کې د بیمارو یو عام یو دغه شروع شوی دی چې ډېرې زیاتې بیمارۍ شروع په هغې کې زیات چې کوم دی نو داسې دی چې د معدې او نن سبا د ډایلیسیس باندې مریضان پراته دي، د کډنیز مسلې دي ورته، د لیور مسلې دي ورته. موږ د مختلف ډاکټرانو سره او د خپلو خلکو سره کینو چې بهر دې وجه سره ډاکټران خو چې بیماري راشي هغې له صرف دوایي ورکوي. هغې وایي چې بهر دې مین کاز چې کوم دی نو غیر معیاري خوراکونه دي، څښاک او ګنده اوبه دي او نور د انوایرمنټ مسلې دي. مونږ په دې خبره باندې چې د مختلفو ډاکټرانو نه د ایکسپرټس نه د پوهې خلکو نه تپوس وکړو. هغې وایي چې بهی کم از کم دا څښاوالي چې کوم دي دا پاپړ ماپړ چې پراته دي په دې دوکانونو کې خرڅېږي، دا سلانټ دي او چپس دي او هر شی چې دی نو دا چې کوم دی نو د صحت لپاره بالکل چې کوم خطرناک دي، بلکې دا زهر قاتل ورته ویلی شي. او هغې اکثر دا خبره کوي چې یاره بهی دا داسې خواږه زهر دي چې دا ماشومانو له خلک ورکړي، دا ماشومانو باندې په ټایم کې اثر نه کوي. خو کم از کم 10 کاله پس به زمونږ 90% خلک چې کوم دی نو د مختلف بیمارو د غټو بیمارو شکار کیږي او دا به د کینسر خطرناک بیمارۍ لا علاج بیمارۍ شکار کیږي. مونږ د اوس نه مخکې مونږ وایو چې یاره مونږ او د تاجران وروڼه او زمونږ د میډیا په واسطه سره زمونږ عامو خلکو ته هم یو پیغام ورکړو. خو که عامو خلکو ته موږ وایو چې یاره تاسو دا پاپړ او چپس او دا غیر معیاري شیونه مه خورئ، مه یې اخلئ، خپل بچو له مه ورکوئ، په دې کار نه کیږي. خو مونږ وایو چې یاره په کوم ځای کې دا شی خرڅولی کېږي نو کم از کم مونږ انتظامیې ته به وایو چې یاره دا شی بند کړي، که دا په 144 باندې بند دی، که دا په بل څه طریقه باندې بند دی. خو اډمنسټریشن دې خبرې پابند دی چې دلته کم شی د معاشرې د خلکو خلاف دی، غیر معیاري دی، خوراک دی، سمګلینګ دی، چرس دی، پوډر دی، بل څه شی منشیات دي، په دې ټول باندې پابندي لګول پکار دي. نو مونږ نن صرف یو آګاهي مهم یو د خپل وروڼو ته یو سوال کوو دکاندارانو ته چې که هغه خاص کر په سکولونو کې چې کوم دننه دوکانونه دي دا به نن نه فوراً چې کوم پای کې دا خرید و فروخت بندېږي. باقي چې عام دوکانونه دي هغوی ته موږ سوال کوو چې تاسو کم از کم په 2-3 ورځو کې دا خپل چې کوم تاسو دا شیزونه اخیستي دي څښاوالي دي دا تاسو خپل راته واپس کوئ یا چې کوم ښخ کوئ یا یې ضایع کوئ. زمونږ پلار نیکه د نن نه 20 کاله مخکې په یو ځای کې مونږ نه دا شیزونه خوړلي دي او نه دا چې کوم زمونږ پلار نیکه خوراک دی. اوس پخوا به چې کوم دی نو جوار روډۍ او چولې او دا شیزونه د ماشومانو لپاره پراټه د جوار روټۍ مونږ وایو چې یاره مونږ کم از کم خلکو ته دا دغه ورکړو چې به دا شیزونه نه استعمالوي، دا د خلکو لپاره مضر صحت دي. او د دې اسان کار دا دی که د دې چا رجسټریشن ورکړی، که د دې چا بل څه ایجاد ورکړی، دا به موږ بالکل ویسو فوډ لیبارټرۍ ته، که هغوی وایي چې د دې صحت لپاره دا شی ټیک دی نو موږ بیا خلکو له ټانک په تور باندې بیا خرڅوي دي، بیا ښه خبره ده. خو که دا شی په کاغذ له پاسه باندې یو برانډ وي او دننه پکې یو ګن پروت وي نو زه کم از کم دا مونږ په خپل قوم باندې په خپل بچو باندې دا خورول نه دي پکار، دا پې مونږ بندو. نو په دې کې خلکو ته مونږ اپیل دی چې یاره کم از کم دا د خپل دوکان نه فوري طور ختم کړي. په دې موقع باندې څنګه چې MP صاحب هم خبرې وکړې، دا پاپړ شو، دا غیر معیاري چپس شو، دا په دې ټول تحصیل ادینځۍ کې خو په انتهایی په کثیر تعداد کې بلکې زه به هم چې په ټوله ملاکنډ ډیویژن کې چې کوم دی دا یو زهر قاتل دی د ماشومانو د صحت دپاره. د ماشومان ډیر زیات میجارټي ماشومان چې کوم دی دا پاپړ او دا چپس خوري، د هغې په نتیجه کې هغوی خوراک نه کوي، د هغې په نتیجه کې د قسمه قسمه بیمارو سره مخامخ کیږي. په دې موقع باندې به زه د MP صاحب چونکې زموږ د علاقې ذمه دار دی، ریسپانسیبل بله خلکو په اعتماد کړی ده، په نوټس کې چې کوم دی په دې عوامي فورم کې 2 خبرې رایسته غواړم. نمبر 1 دا چې دا غیر معیاري پاپړ چې کوم دی دا چپس چې دوی فیکټرۍ دي ځای په ځای په دې علاقه کې، کله چې دا ګاډی په دې روډ باندې رواني یا په پول راواوړي نو انتظامیه هغه ګاډی راولي دلته ودرئ، د هغې نه 40-50 هزار د 1 لک روپو پورې جرمانه والي، خو هغه تلف کوي نه، ضایع کوي نه. چې جرمانه ترې والي نو هغه زه به دا په ساده الفاظ کوم چې اول مضر صحتي خو چې دوی د جرمانه والي نو هغه بیا صحت بخش او چې کوم دی فایدهمند دي. نو یو دا خبره ستاسو په نوټس کې راولم چې د دې دپاره تاسو طریقې کار وضع کوئ چې انتظامي سره دا خبره وشي چې کم مال ته نیسي دا به تلف کې، دا به ضایع کې.
بل زه به حیثیت د ټول تحصیل د ټریډ یونین د صدر او د ادینزۍ اصلاحي جرګې د ذمه دار په څېر ټول تحصیل ادینزۍ ته د ایم پی ایس اف ستاسو په وساطت باندې د انتظامیې په وساطت باندې چې زموږ د طرفه بالکل تاسو ته دا هدایت دی چې دا شیزونه بالکل بند کړئ که دا ستاسو سره په دوکانونو کې دا د علاقې دپاره د ماشومانو دپاره د بربادۍ یو هتیار دی نو فوري طور چې کوم دی د دې پریس کانفرنس په وساطت باندې تاسو ټول تحصیل ادینزۍ کاروباري هب ته دا هدایت دی زما له طرفه زما سره ټول انجمن تاجران مشران ولاړ دي دوی د طرفه چې فوري دا پاپړ چې کوم دی د خپلو دوکانونو لرې کوي دا چې کوم دی ضایع کوي او که پرس که تاوان د لکه نو خپلو کپنو ته دا واپس کوي او د نن نه بعد به انشاءالله دا زموږ عهد دی دا زموږ چې کوم دی واده ده چې موږ په تحصیل ادینزۍ کې دا غیر معیاري شیزونه چې کوم دی دا نه نور نه برداشت کوو او نه به چې کوم دی بیا زموږ تاجر برادري موږ ته دا ګیله کوي چې موږ ته چا ویلي نه او موږ ته چې کوم دی نقصان او د هغې چې کوم دی زموږ نقصان ازاله بیا تاسو وکړئ نن بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ چې درې بازار کې ولاړ یو زموږ سره د انجمن تاجران چې کوم ټریډ یونین ملګري دي هغه سره دی زموږ سره ایم پی ایس را سره دی نن پروګرام چې کوم دی دا زموږ د پاپړ مزرسیت چې کوم پاپړ دي د هغې متعلق دی او دې سره ډېر زیات چې کوم دی نو موږ ته شکایت را روان دي ډېر زیات ماشومان چې کوم دی نو دې سره بالکل صحت هم خراب وي او خوراک هم نشي کولی او کله چې ډاکټر له موږ ماشومان لاړ شي زیاتره شکایت دا راځي نو ډاکټران دا خبره کوي چې باید دا چپس او پاپړ چې کوم دی نو دا خوري او چې خراب دي نو دې بالکل موږ دا په دې ماشومان چې کوم دی ډېر زیات خراب کړه او دا زموږ مشترکه انشاءالله یو داسې مسله ده دا مشترک کال کوو د خیر سره انشاءالله